السلام علیکم امید ہے تاسو به ټول روغ جوړ وي نن ویډیو به تاسو ته د ویکسین باره کې کوم کورونا وایرس کوم ویکسین دی پاکستان کې شروع شوی دی تاسو مهرباني وکړئ چې دا ویکسین ولګوي چې کوم 60 سال نه زیات دوه قسمه ویکسین دی پاکستان کې هغه 60 سال نه کوم زیات وي هغه ویکسین دغه دی کینسینو ویکسین دی دغه صرف یو ډوز لګي او بل چې کوم دی د ساینوفارم دی ساینوفارم چې کوم دی د په 60 سال نه کم کسان ته لګي دغه دوه ډوزونه لګي او دغه دی 1166 1166 ته تاسو میسج ولګي خپل شناختی کارت نمبر به 1166 ته ولګي هغه یو ورځ کې به تاسو ته خپل هغه میسج کې کوډ راشي او کوډ چې تاسو کوم یو تاسو نږدې سنټر وي د ویکسینیشن هغه ته وري په هر ورځ تاسو ته ویکسین ولګي ډیر اسانه طریقه ده ایون 50 سال نه کوم زیات عمر ولا کسان دي هغه ډایرکټ کوم ویکسین لګولای شي او خدای یاد ساتي چې 60 سال نه زیات کوم عمر دی ته یو ویکسین صرف لګي او 60 سال نه کم ته دوه ویکسین لګي یو فرست ډوز نه بعد 21 दिन بعد دوم ویکسین ورته لګي او دغه دواړه ویکسین چې کوم دي د چاینیز والا دي لکه تاسو پته ده چې ویکسین 5-7 قسمه ویکسین راغلي دي د یو کې والا ده د امریکا والا د فایزر والا او یا رشیا والا د چاینا والا دي نو د چاینا والا ویکسین ډیر زیات خدي مخبل ما غلګولې دي دا چې کوم دغه ویکسین مختلفه طریقې سره جوړیږي مختلف ټیکنالوژي سره نو دغه د چاینیز والا چې کومه دا چې کوم د 100-200 سال مخکې چې کومه ټیکنالوژي روانه ده لکه څنګه د نور ویکسینیشن ویکسین چې کوم لګو بچپن کې هغه طریقې سره دا جوړ شوی دی او هیڅ ساید افیکټ نشته نو دا مهرباني وکړئ تاسو ولګوي خپل کور ولته خپل ځان ته ولګوي او ویکسینیشن چې کاله تاسو وکړئ 2 هفتې نه بعد نو تقریبا یو میاشت درې یو میاشت نه بعد تاسو خپل دغه ټیسټ یو دغه کووډ 19 انټي باډي ټیسټ دغه تاسو کولای شئ دې نه پته لګي چې تاسو دغه ویکسین چې ولګو تاسو جسم کې نه قوت مدافع جوړ شوی دی کنه جوړ شوی او څوره جوړ شوی دی اگر د ویکسین چې کوم دی په تاسو جسم کې نه داسې خپل ډیفنس پیدا کی قوت مدافع چې کوم وایرس دی هغه به تاسو زیات اثر نه کوي لکه تاسو ته مخکې ویلي وي چې کورونا ویکسین چې کوم دی دا تاسو د کورونا نه بچ کوي دې فائدہ دا غدا چې کورونا تاسو ته وشي نو تاسو به هسپتال نه یا کوم تاسو ته اکسیجن ضرورت وي سیویر چې کوم سخته بیماری وي د نه بچ کوي مطلب د کورونا وجه چې کوم مرګ ریشو دا ډیت ریشو هغه کموي د ساینوفارم انجکشن چې کومه ده د چاینا ولا چې کوم دلته پاکستان کې لګاو په دې باندې اوس ابوظبي کې یو سټډي شوی دا پاکي دغه ثابت شوی دا چې 93% کسان د هاسپټلایزیشن نه بچ کوي چې کوم په 100 کې چې 100 کسان د ویکسین لګي نو 93% کسان ته هغه هسپتال ضرورت نه وي چې کله کورونا ورته وشي مطلب ډېر معمولی علامات وي او صرف 5% کسان چې کوم دي هغه آی سی یو ته ځي 95% کسان د آی سی یو نه بچ کیږي او ټول غټه خبره ده چې 1% 0% مورټیلیټي ده چې دغه ویکسین چا لګولې ده ابوظبي کې هغه سټډي کې یو کس هغه ویکسین په کورونا نه دی مړ شوی او تاسو د خپل اندازه ولګوي چې د ویکسین څوره افیکټ دی څوره چې کومه دی فائدہ ده او بل دا دی چې ویکسین لکه څنګه مخکې کورونا راغلی و د کورونا باره کې هر چا دغه ویل چې دا د یهودیانو سازش دی دغه د مخ پاکستان دغه کوم سازشي تیوريز دی په دې باندې زیات یقین کوو بیا هسپتال کې ډاکټران ستنه ورته لګو او چې کومه دی پیسې اخلي هغه تاسو ول د اوس نن سبا تاسو ډاکټران وایي چې هسپتال د مرض که تاسو معمولی سیمټمز وي بیماری وي تاسو خپل کور کې علاج کوي کا خبره وي خو تاسو کار وي چې حکومت یا ډاکټرانو ته وي هسپتال ته راشي اگر ستنه ولا خبره وا یا پیسې ولا خبره وا هغه اوس ختم شو تاسو کم څه اوس دا یقین راغی چې کورونا شته اوس هغه نه بعد اوس ویکسینیشن باره کې مختلف خلک افوای پلوي ذهن خرابوي خلکو چې دنه دغه کیږي بچا نه پیدا کیږي مختلف مطلب هغه کوي نو دا مهرباني وکړئ دغه باندې یقین ما ساتي او خپل ځان ته کور ورته ویکسین ولګوي هر یو ویکسین لږ ساید افیکټس وي لکه هر یو ویکسین تاسو ولګوي تاسو ته کې شي یو ورځ تبوي معمولی تاسو ته باډي کې دردونه وي نو هغه نه راوځي خاص نقصان نشته ډېر اسانه طریقه ده په هر ځای کې ملويږي او که تاسو یو ویکسین په یو سیټي کې ولګول فرض کړه تاسو په ډی خان کې ولګو دوم ډوز کومه تاسو هر ځای کې لګول شي په وانه کې بل ځای کې هر ځای کې لګول شي زوینده او کوم ځای کې تاسو شناختی کارت ډومیسایل دی اکثر تعلق نشته په هر یو سیټي کې تاسو د ویکسین لګول شي صحیح شو او ډېر مهرباني